بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اے اولادا د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئی تاسو نعمتی نعمت زما التي اغا انعمت علیکم چې ما کړی وو په تاسو باندې وانی فضلتکم یقینا ما غوروالی درکړی تاسو ته علی العالمین دا زمانه په ټولو خلکو باندې واتقوا یوما ویریږئ د داسې ورځې نه لا تجزي نفس چې بدله به نه ورکوي یو نفس عن نفس شیئا د بل نفس نه د معمولي شانتي څه شي ولا يقبل منها او نه به قبول شي د دې نفس نه شفاعت سپارش ولا یؤخذ نه به واخیستلی شي منها د دې نفس نه عدل جرمانه ولا هم ینصرون نه به د دې ورسره امداد وکړی شي په بله طریقه وَإِذْ اورایات کا غوخو نجیناکم چې نجات درکو مونږ تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسول به تاسو العذاب ناکار عذابونه یذبحون ابناءکم چې ذبح کول به الکان ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندی به پرېښوستلې جنکۍ ستاسو وفي ذلكم او پدې کې بلاء امتحانو من ربکم د طرفا د رب ستاسو عظیم لیو وإذ اورایات کا هغه وخت فرقنا بكم البحر چې جدا کو موږ په تاسو باندې دریاب فانجیناکم نجات هم درکو تاسو ته واغرقنا آل فرعون او ډوبم کړو فرعونیان وانتم تنظرون او حال دار چې تاسو ته خپخون خون کاته وَإِذْ اورایات کا وخت وعدنا موسی چې وعده اخیستې وه مونږ د موسی علیه السلام نه 40 لیلة د 40 شپو ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیوس خلره په خدایتوب سره من بعده پس د تللو د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون په داسې حال کې چې وایي تاسو ظلم کوونکي ثم بیا عفونا معافي وکړه مونږ عنکم تاسو ته من بعد ذلک پس د دینه لعلکم د دې دپاره تشکرون چې تاسو شکر د الله ادا کوئ یا تشکرون په معنا د تعبدون لعلکم تعبدون د دې دپاره چې تاسو د الله عبادت وکئ وَإِذْ اورایات کا هغه وخت آتینا موسی الکتاب چې ورکړی موسی علیه السلام ته مونږ کتاب والفرقان فیصله کن کتاب وابین د حق او د باطل کې لعلکم د دې دپاره تهتدون چې تاسو په سمه لار شئ وَإِذْ اورایات کا وخت قال موسی چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم زما قومه انکم ظلمتم یقینا تاسو ظلم کړی دی انفسکم په خپلو نفسونو باندې باتخاذکم العجل په سبب د نیولو ستاسو خلره په خدایتوب سره فتوبو الی باریکم نو راوګرځئ خپل خالق ته توبې وباسئ خپل خالق ته فاقتلوا انفسکم قتل کوئ خپل نفسونه ذالکم خیر لکم دا توبې ویستل ستاسو ښه کار دی عند باریکم په نزد د خالق ستاسو وتاب علیکم نو قبول یې کړه ورله توبه یا یې رجوع د رحمت وکړه په دیو باندې انه شاندار هو د الله تعالی التواب بار بار توبه قبلونکی دی رحیم رحم کوونکی دی وَإِذْ اورایات کا وقلتم چې ویل تاسو یا موسی علیه السلام لن نؤمن لک مونږه هیڅ چرې یقین نه کوو ستا په خبره باندې حتی تر دې پورې نر الله جهرتن چې وینو الله تعالی په ډاګه فاخذتکم الصاعقه نو ونیوئ تاسو تندر وانتم تنظرون په داسې حال کې چې تاسو ته کتل ثم بعثناکم بیا مونږه راپورته کړئ تاسو من بعد موتکم پس د مرګ ستاسو نه لعلکم د دې لپاره تشکرون چې تاسو شکر د الله ادا کوئ وظللنا علیکم الغمام او سورې کو مونږه علیکم په تاسو باندې الغمام د وریځې وانزلنا راولېږو مونږه علیکم په تاسو باندې المن تورنجبین والسلوى او مړه ځان
کلو درته ویل چې خورئ من الطیبات د پاک ما د اغنا رزقناکم الله و چې مونږ درته درکړی دی وما ظلمونا او مونږه ظلم نو کړی په دیو باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن وو دیو په خپلو نفسونو ظلم کوونکي ویز اور آیات کا هغه وخت قلنا چې ویله مونږه ادخلوا داخل شي تاسو هذه القريه دې کلی ته چې بیت المقدس فکلوا پس تاسو خورئ منها د دینه حیث شئتم چرته چې تاسو په خوښۍ رغدن پراخه وادخلوا الباب او داخل شي دې سرحد ته وقولوا تاسو وای حدتون کلمه د معافی نغفر لكم نبخنه به وکم تاسو ته خطاياکم ستاسو د ګناهونو وسنزيد المحسنين او زردا چې زیات بکومنګا اجر د نیکو کارو فبدل الذين نو بدل کړه الذين کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی دی قولا وینا لرا غیر الذي مخالف د اغنا قیل لهم چې ویلې شوی و دیوتا فانزلنا نو مونږه را نازل کو علی الذين پای کسان باندې ظلمو چې ظلم یې کړی دی رجزن عذاب من السماء د اسماننا بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دیو فسق کوونکي وو